الله یادول. نننی حدیث کې د ذکر متعلق نبی علیہ السلام فرمائی چې کم انسان ذکر کوي د ده مثال څنګه دی او کم انسان چې ذکر نه کوي هغه د څه په مثال باندې دی. نو نبی علیہ السلام مبارک او فرمایل چې مثل الذي يذكر ربه، مثال د هغه کس چې الله یادوي په دنیا کې، والذي لا يذكر، او هغه کس چې هغه الله نه یادوي، مثل الحي والمیت، په شان د مړو د جمدي دی. څوک چې الله یادوي دا سړی جمدی دی. ځکه علما کرام فرمایي وایي کومه ونه چې د الله ذکر پرېږدي نو الله یې اوچه کي، هغه اوچه شي. کم مارغه چې تاسو ګورئ په دنیا کې حیوان دی مړ شي، علما کرام فرمایي دی د الله ذکر بند کي نو الله پې وفات راولي، مړ شي. څومره چې تاسو په دنیا کې حیوانات وینئ، که شجر وینئ، حجر وینئ، هلکه دی د خدای ذکر پرېږدي نو الله یې مړ کي، بس مرګ پې دغه شي. دغه رنګې انسان هم اشرف علی تانوی رحمت الله علیه به فرمایل وایي د ده دومره نقصان وشه لکه د یو انسان نه چې سنډا یا غویې مړ شه، دومره تاوان د ده وشه. د الله د ذکر دونه دغه دی. او د الله د ذکر خدای یادول هغې کې دومره تغیرات او دومره مزه ده پکې، د الله په یاد کې دومره مزه ده چې څوک الله یادوي وایي د ده هر عضوه، هر اندام، بلکې د وینې کتره کتره به هم د قیامت پر ورځ الله الله چغې وي او الله به مغفرت کوي په دې باندې. وایي علامه شبلی رحمت الله علیه ذکر کو چغې به والې په کوڅو کې به ګرځېده او الله 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 داسې چغې به والې، نو خلکو وی دی لیونی شوی دی، نو خلکو پسې ماشومان ورپسې کړه نو ویشته په کاڼو باندې وویشته. وایي دومره وویشته چې وینې ته وبهېدې نو د وینې کترې نه به اواز راته لکه دا مرغۍ چې اواز کوي. نو یو سړی په دې وینې ته رانږدې شه، وایي چې وینې ته رانږدې شه نو د هغې کترې د وینو نه به الله الله چغې راختې. زما محترم خلکو وی دا سړی لیونی نه دی، دا د خدای دغه دی. او چې چا به د الله نوم واغسته د هغه په مخ کې نو زر به یې وله په خوله کې خواږه واچول. چا ورته وی دا څه کې؟ وایي دی د زما د رب نوم علي نو خوله کې وله خواږه ولې وانه چومه. دومره د الله سره عیشه قومینه وه که نه. موږ خو الله دې معافي وکړي، د الله په ځای باندې کوم خالق چې موته پیدا کړي موږ د هغه په ځای باندې په بندګانو پسې شوي وو چې بنده به مال راکړي، ورکولو والا خو الله دی. او زما په محتاجۍ کې د هر انسان په محتاجۍ کې په کار راتلو والا صرف اور صرف یو ذات دی چې هغه د الله ذات دی. د الله نه ما سوا چې د څه وکړه ذلیل او رسوا به هغه یو سړی په بازار کې ګرځېده، چغې به یې والې، لاس به یې کټو، د ویښ کې لاس کټو، او دا چغې به یې والې چې ګورې چا سره ظلم ونه کړي او انسان ته لاس ونه نیسي، دا چغې به یې والې. یو پیره خلکو وي چې دی ولې بازار کې دا چغې وي؟ یو کس کینو په بازار کې تپوس یې ته وکړه بهی دا ولې ته دا چغې وې چې انسان ته کیننې او انسان سره ظلم ونه کړي. هغه یې داسې کار و چې مال الله ډېر طاقت راکړی و دنیا کې، ما سره مالم و دولت و شهرت و ما د هغې نه ناجایزه پیدا واغسته. وی یو سړی و مئی والا مئی یې نیو، دا میان نه نیسي، وی ښکار یې د میانو کو نو یو غټ مئی یې ونیو، ما ته یې دا مئی راکه، وی هغه نه راکو، نو مئی مې ته په زوره باندې واغستو، په دې سر مې ولې یو ګزارم ورکړ او پیسې مې ور نه کړې راوتښتېدم. وی هغه مئی چې ما را روان کړی هغه کې لامرسا وه، هغه مئی زما په ګوته باندې چک ولګو، نو هغه ظاهري غوندې درد دی وکړه، ما یې بس مړ شه، مئی مړ شه، چک یې ولګو. وی هغه چک ولګو نو زما ګوته څه وخت پس وپړسېده، وی ګوته مې وپړسېده رو رو تر دې چې زما ګوته ما وی عام ننکې ده، هغه ننکې سې واقعده نو زما ګوته الله سخا کړه. نو طبیب راته ووی چې دا ګوته به دنه پرې کومه. ما وی ګوته وی ډېر مې جړل چې ګوته به څنګه زما په لاس کې کټ کې، زه خو به ډېر بد ښکاره کېږم، خلک به راته نورلس ګوتې وایي په عرف کې، بیا ډېر خفه ومه. خو ما وی که ګوته نه کټ کې نو لاس ته نه ځي. ګوته مې کټ کړه،
زمانه تېرېده و هغه ګوتې نه جراثیم بره راختلي وو تر دې چې تلې مې څه وخت پستور شو وپړسېده طبیب راته وی چې تلې به دنه کټ کړو ما وی تلې خو نشم کټ کولی ګوته خو لاړه تر دې چې زما هغه بیماري ټول لاس ته ورسېده اخره کې راته طبیب ووی دا لاس ته نه ټول کټ کوم ورنه کنې دا بیماري به دې په بدن کې خورېږي بیا به دنه یو عضو کټ کوم حتی تر دې چې لاس مې په دې مونډ کې ویښ کې وو لاس خو یې رانه قطع که خو ډاکټر راته وي چې وایه دا مرض درته لګېدلی څنګه دی ما وی مرض داسې لګېدلی دی چې یو کسو ماته په زوره مهې اغوستی و او کېدی شي هغه راته څه خیري کړي وایي لړ شه هغه کس پیدا کا او هغه نه معافي وغواړه ورنه ستا دا بیماري په ټول بدن کې خوري تا انسان ته د خدای مخلوق ته لاس اچولی دی د یو انسان د عزت بیعی دا خو زه یم مۍ والا غریب سړی و تاله الله طاقت درکړی نو ظلم دی وکړه ته د الله سره د ځان برابرو وی ګرځېدم هغه سړي پسې ما وی د مرګ سوال دی تر دې چې سړی مې پیدا که ما وی ومې کته بیا یو دریاب کې ناست و د هغه د میانو کسب و میان به یې نیول بچو له به یې رزق پیدا کو ما ورته وی وروره کېناستم پښپې مې وله ونیوې ژړم ماته ما ته وی ته ولې ژاړې او څوک یې ما ورته وی پلانکي ټایم کې ما ته په سر باندې والې وی تا ته یاد شي مۍ مې دنه اغوستی او ظلم مې کړی و پته نه لګي خیرې دې کړې وایي هغه را چې زما دا لاس ولیده چې په بیخ کې کټو وی ما ته وی زه د الله د رضا دپاره مې معاف کړی خو بیا هم نه صبرېدم ما وی دا راته ووایه چې زه تلمه نو څه خیرې خو دې راته نه وی کړې د خیرونه ځان ساتئ نبی اسلام فرمایي د ظالم چې انسان ظلم وکي او د چا د زړه نه ورته خیري ووتې قسم دی وی الله وی تر کومې پورې چې دا خیري ما قبولي کړي نه زه رب په ارام کېږم نه زما محترم الله دې موږ د خیرونه وساتي وی دغه وی او ما خو خیرې نه وی کړی خو د خولې نه مې دا اوتي چې خدایه ما ته خپل طاقت ښکاره کړی دی زه کمزور یم دا مایي دی ما به په دې باندې بچو له رزق ګټه خدایه زما د بچو په رزق کې لتې ووالې الله زه خو غریب یم د طاقت ښکاره کو الله ته ورته زما په مقابله کې طاقت ښکاره که ورته وښیه وی کېدی شي الله درته خپل طاقت ښکاره کړي نو زه خو نه پوهېږم وی اکست معافي وغواړه وی الله یې جسم دغه که نو خبره مې دې پورې کوله چې یو انسان وی د چا نه به رزق په زوره والم انسان ته به محتاج شم دی به مال راکړي یو وخت به درکړي دویم وخت به درکړي دریم وخت به ته غلا وکړي اخره کې زما رب ته به محتاجېږي او الله وی زما د ذات نه ما سوا د انسان دپاره بل در نشته او ته مړ که ځان ستړی که ځان وګرځه په اخره کې الله فرمایي و انا الیه راجعون بنده که ته هر څومره بد عملی وکړي هر څومره انسان ته محتاجه شي په اخره کې به ما طرف ته منډې وی کله چې انسان د قیامت روز شي او دا قبرونه زلزله وشي دا قبرونه به وشلیږي دا انسانان به ترې په جړق سره روځي او محشر طرف ته به منډې وی الله به فرښتو ته وګورئ که نه دنیا کې منډې والې نن زما طرف ته څنګه را منډې وی زم الله طرف ته به منډه وو کنه نو دغه یو ذات ته چې هغه ذات ته دغه ذات په وجه باندې موږ په دنیا کې زمانه تیرو الله رزق راکوي صرف اور صرف زه یو خبره کوم یو لفظ خیم دا لفظ کوا روز کې زر پیرې وایه الله وی څوک چې ما یادوي وی ما ته څوک یو لیش را نږدې شي زه رب هغه ته د خپل موافق یو قدم یو ګام ور نږدې شم او د خدای د ګام خو تا ته پته ده چې څومره دی او بیا انسان چې ما یادی نو الله قرآن کې فرمای ونحن اقرب الیه من حبل الورید کم انسان چې ما یادی زه انسان ته د مرۍ د دې رګ نه سیوا نږدې کېږم د ما محترم او چاته او الله ته چې څوک نږدې شي یا الله چې چاته نږدې شي د هغه مسایل الله بند ختموي او که نه ختموي نو روز کې کم از کم الله 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 ډېر ټایم پې نه لګي کم از کم روز کې زر پیرې الله الله کوه او زه ویم د خدای ذات داسې دی ته یو پیره یاد که نو الله دې لس پیرې یادي ته الله زر پیرې یاد که نو الله به په روز کې تا لس زره کرته یاد کي او څوک چې الله لس زره کرته په روز کې یاد کي هغه ته د څه شي کمی دی زما محترم نو کم از کم چې انسان الله آسان لفظ دی که نه وایو به انشاءالله که نه وکې دی حدیث ته مثل الذي مثال د هغه کسه یذکر ربه چې یادی رب خپله والذي او هغه کسه لا یذکرو نه یادی الله مثل الحی په مثال د جمدی دی والمیت او په شان د مړي دی څوک چې الله یادی دا جمدی دی څوک خدای نه یادی د مثال د مړو دی دغه راکې
برکت باندې خدای حاضر مجمع ته په نظر د رحمت او شفقت خدای وګوري. الله دې کې ماشومان دي، سپینګیري دي، نوجوانان دي، خدای ستا در ته راغلي دي، ستا رضا له راغلي دي، ستا د کلام دپاره راغلي دي. خدای زړونو کې څه قسم شرعي مقاصد دي الله د خپل در نه پوره کې. چا باندې څه قسم مصیبتونه دي، دردونه دي، پریشانۍ دي، خدای په خپل داسې قدرت ختم کې. الله زموږ یو ملګری دی عدنان کاري صاحب څه مسله ده په دشمني د خدای دشمني په دوستۍ باندې بدله کې. څوک چې په سنختي دي خدای د نیکۍ هدایت ورته وکړي، که نیکۍ هدایت په قسمت کې نه خدای په خپله توره باندې ووایي. کوم کسان خدای عالمانو ته، مفتیانو ته، قاریانو ته، طالبانو ته ضرر رسي، الله د نیکۍ هدایت ورته خدای وکړي. که د نیکۍ هدایت په قسمت کې نه خدای په خپله توره باندې ووایي. کوم په دا مجمع کې کوم خلک ناست دي خدای ستا رضا له راغلي دي، الله د دې څه قسم پریشانۍ دي خدای په خپل داسې قدرت ختم کې. بیماران دي خدای شفاء کامله عاجله مستمره ورته نصیب کې. الله دا کتاب د دې مجمع دپاره خدایا خالص ستا د رضا دپاره خدای د جنت ته دننه کېدو سبب خدای وګرځې. د دې کتاب په برکت باندې خدای د حاضر مجمع خصوصا هغه خویندې میندې چې دا درس اوري په دا پرخه کې د درس ته ناستې دي خدای د زړونو کې څه قسم شرعي مقاصد دي الله د خپل در نه پوره کې. او دا درس ته د حاضر مجمع دپاره د هر قسم آفات و بلیات و اتفاقي حوادثو تاڼو قچرو هسپتالونه دی په برکت خدای وساتي. او په وخت ځن کدنم دا کلمه په جبه راولي چې لا اله الا الله محمد رسول الله.